یخ یو داسې موسم دی چې د دې ډېر شی برکتونه هم دي. ګورې د دې یخ موسم ډېر شی برکتونه هم دي، برکتونه هم واوره اجتماع په برکت سره. مثلا الله رب کریم حضرت موسی علیه السلام باندې اولنۍ وحی چې نازلوله هغه د جمی موسم د سره کور وال روانو، بیبي مبارک او سره روانه او درد زه د اولاد وال درد شروع شو. نو ده ورته وی ته صبر وکړه، غره په سر باندې ما ته رڼا ښکاره شوه، زه کیدای شي ستا دپاره اور راوړم چې ته خپل ځان پې باندې ګرم کړي. نو حضرت موسی علیه السلام سره الله هم کلام شوی دی، پیله وحی نازله شوی او الله سره موسی علیه السلام خبرې کړې. موسی علیه السلام الله سره خبرې کړې، په دې جمی موسم کې خبرې کړې. سبحان الله، الله اکبر. دین علاوه ما عزتمندو قدرمندو، بیا حضرت عیسی علیه السلام ولادت با سعادت په جمی میاشتې کې شوی دی. په جمی میاشتې کې شوی دی. د ده مور مبارکه راغه د یو کجورې ونې لاندې کېنسته. جمی موسم و، په جمی کې کجورې نه وي، تازه کجورې د ونې کجورې خو په سخت په دې چې کله دا دوب حبس شروع شي په دې ورځو کې دا کجورې پخېږي. نو الله رب کریم په دې جمی موسم کې دې ته هغه کجورې ونه پخه هم کړله، میوې هم پې باندې پیدا شوې، پخې هم شوې او څانګې هم ورته راښکته کړې الله رب کریم. نو جمع چې دی دا ډېر بابرکت والا موسم دی. او الله رب کریم سوره احزاب کې فرمایي، امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي، وی وګورئ دا سوره احزاب چې دی په دې کې په 9 آیت کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای ایمان والو یاد کړئ د الله هغه نعمت چې په تاسو باندې وکړلو. اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها، پس څه وخت چې راغی ستاسو خواته لښکرې نو موږ په دوی باندې هوا راولېږله او یو داسې لښکر مو راولېږلو چې هغه تاسو نه لیدو. وکان الله بما تعملون بصیرا، او الله دې ستاسو کارونه ویني. نو ما عزتمندو قدرمنو دا هم د جمی موسم و. غزوه خندق چې ورته ویلی کېږي، دویم نوم یې د غزوه احزاب دی. دا د جمی موسم و، خیمو کې کافران پراته و، مسلمانو راوتو انتظار یې کولو، مسلمانو خندق کیندلی و، یوه میاشت محاصره وه. بس الله رب کریم په دې جمی سخت موسم کې داسې هوا پې باندې راولېږله چې خیمې یې ور اوچتې کړې او ځناور یې اوچت کړل او هر څه یې اخوا دېخوا کړل. نو ما عزتمندو الله رب کریم فرمایي اذکروا نعمت الله، الله نعمت یاد کړئ. هغه څه شی جمع د الله نعمت ته په دې جمی کې سخت هواګانې نه وي، شدید هواګانې طوفانونه نه وي، خو الله رب کریم کافران ختمولو دپاره هوا راولېږله. بل دین علاوه قرآن کې الله فرمایي لی ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، الله فرمایي مونږ قریشو ته رغبت ورکړلو د جمی او د اوړي، چې جمی یو طرف ته هجرت کوي او اوړي بل طرف ته هجرت کوي. په قرآن کې دې ذکر الله ولی فرمایل دا یو انعام قریشو باندې الله کړی دی چې هغه ور یادوي. چونکې مکه بنجر کلکه ځمکه ده، په هغې باندې سبزیانې یا په هغې باندې پټي جوړول دا شیزونه نه کېږي، بنجر ځمکه ده او دشت او غر دی. نو دا خلق د رزق په معامله کې ډېر زیات پریشانه و او نه به پیدل چې کمې خواته لاړ شو. نو بس الله رب کریم په دوی باندې دا انعام وکړلی چې په جمی باندې به دوی یو ملک ته لاړل، په اوړي باندې به بل ملک ته لاړل. نو په جمی کې به یو ملک نه تجارت کولو، په اوړي کې به بل ملک نه تجارت کولو. نو هلته به الله دوی له جمی یخ نه هم وساتل او هلته به بیا له ګرمۍ نه وساتل او ډیر شی مال او دولت سره به هم خپلې علاقې ته واپس وفرمیل. نو تاسو وکتل چې دا موسمونه چې دي دا الله له طرفه دي